اولئک الذین هم دا خلق دی اشتروا چې دوی واغستا الضلالة گمراهی بالهدى د هدایت په بدله کې. دغه سوال پیدا کیږي چې دې سره د هدایت تکم ځنه راغلی، دې سره هدایت نو دا خو چې کوم دي منافقان دي سره ایمان راوړي نه دي، سره په خله باندې به آمنا کوم به مشرکین یا يهودو او چکله مسلمان شنو سره په جواب باندې د ایمان اظهار کړي دي، تصدیق بالقلب نه دي کړي، پس به باندې ایمان نه دی راوړي. دې سره خو ایمان نو الله پاک وی چې دې د هدایت په بدله کې گمراهي واغستله، د هدایت په بدله کې دې گمراهي واغستله. نو دې یو جواب دادی چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، الله هر معصوم په فطرت ته اسلام سره پیدا کی، چې هر معصوم پیدا شي دی مسلمان پیدا کیږي. خو بیا د تربیت کو د مور او پلار مسلمانانی تربیت ته مسلمانې وشي، او کو د مور او پلار د يهودو یا نصاروي نو د تربیت د شانتي وشي، او کو مور او پلار سیکانو تربیت د شانتي وشي. نو الله چې دلته کوي چې د هدایت په بدله کې گمراهي واغستا، نو هغه پیدایشي هدایت چې دی الله په فطرت ته اسلام پیدا کړیو او دوی د هغې په بدله کې گمراهي واغسته. دویم جواب دا دی چې د منافقانو اسلام دا د نږدې نه کتلی و، کفر هم کتلی و، اسلام هم کتلی و، نو دوی په خپله خوښه باندې هغه کفر هغه معمولي غوندې خوشحالي د دنیا هغه چې کوم دی واغستله، هغه لوی خوشحالۍ ابدي خوشحالۍ ته چې کوم دی الله ته ورکړله، هغه ګمراهي واغستله. اسلام کې هم دی پاتې شو، د مسلمانانو سره ډېر خواته پاتې شو، مسلماني هم کتلی و ډېره د نږدې نه، اگر چې مسلمانان شوي نو خو مسلمانی او اسلام یې ډېر خواته نه کتلی و، ځکه د مسلمانانو په مجلسونو کې به دوی ناست او کفر هم کتلی و. نو الله وی دوی دواړه کتلي او دوی په خپله خوښه باندې کفر خوښ کو او اسلام چې کوم دی قبول نه کړو. نو د هدایت په بدله کې الله پاک فرمایي چې دوی د هدایت په بدله کې ګمراهي واغستله، تیاره یې واغستله. اولئک الذین دا هلک دی اشتروا چې دوی واغسته الضلالة گمراهي بالهدى د هدایت په بدله کې، فما ربحت او هیڅ ګټه ونه کړله تجارتهم تجارت تدوی د دې سوداګرۍ هم هیڅ ګټه ونه کړله. یعنی دا داسې ناپوهه دي چې تجارت کې د تجارت په چل باندې نه پوهېږي، د یو څیز په بدله کې بل څیز واغستو. پښتو کې مونږ وایو لالی مې سوداګر شو بین شوړي تخته راوړي، بین شورګي او مېش کوله غوندې تخته والي. نو دقه شان دي چې کوم دی داسې تجارت یې وکړو چې بین شي ورګو او تخته یې واغسته. داسې یو مثال دی لکه خوري شي هدایت همیشه خوشحاله او همیشه کامیابی هغه چې کوم دی پرېښودلي او د هغې په بدله کې دی هغه خرابه لار واغسته، دوزخ یې واغستو چې همیشه به پریشانو کی، همیشه به ناکامو کی، همیشه په دردونو او تکلیفونو کی. نو هغه څیز د هدایت په بدله کې واغستو او هیڅ ګټه ونه کړله. دنیا کې هم ګټه ونه کړله، دنیا کې هم الله رب العزت د دې خباثتونه ښکاره کړل خلکو ته، د دې خباثتونه د دې چې کوم غلط عادتونو هغه الله خلکو ته ښکاره کړل. نو دنیا کې هم څه ونه ګټل او آخرت کې به همیشه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د کافرانو هم دی په لاندې درجه کې. نو فما ربحت هیڅ ګټه ونه کړله تجارتهم تجارت د دوی، وما کانوا او نو دوی مهتدین هدایت مندونکي حق طرف ته. الله وی دا همیشه پر هدایت طرف ته تلونکي. صرف یو کړه ترجمه کوم.